کوم ګلالي بچي ناست دي یقینا چې خبرې تاسو ته په هر اړخ باندې وشوې او هر اړخ وچېړلی شو د غلا اړخ وچېړلی شو ټول یو صورتحال باندې بحث وشو د ټولو نه اول خو زه دې دواړو پاسدارانو صاحبانو ته مبارکي ورکوم چې موږ بل ورځ راغلي وو او دلته موږ دعوت ورکړ او په کومه جذبه او په کوم اخلاص چې قبول کړی یقینا چې هغه موږ نن د هغه په هغه باقاعده شمولیت کې ځکه ولیدو چې یو د ځان سره یو څلوېښت خاندانه بل د ځان سره 33 خاندانه ځان سره شامل کړي دي په دغه اولونه زه زیاته مبارکي ورکوم او دا کارای کړي له مبارکي ورکوم ځکه چې دا کارای کړي خو ان شاء الله تعالی چې ټول شین شي نو دا د دې چملې هم یو میاشت دی او د خودوخیل هم یو میاشت دی او له دې ځای نه یو کار شروع شي او په دې اخلاص باندې څنګه چې زموږ مسترانو صاحبانو وښوه خپل یو کارکردګي وښوه او هغه په ډېر لږ وخت کې وښوه چې هغې موږ نه ډېر ټایم غوښتی و چې هغه موږ له کم سے کم 15-20 ورځې راکړې خو هغې پکې هفته هم تېره نه کړه او اګالی ته ټوله شنه کړه یقینا چې زه ورله مبارکي ورکوم زه ستاسو خبرو نور ستړي کول هم نه کوم او تاسو ستړي هم شوئ لکه په هر اړخ باندې بحث وشو خو ینګ هلکان راته مخامخ ناست دي دې سره صرف دوه خبرې شیر کوم خو د ځان صفت وکړو خو موږ د ټولو ځان صفت وکړو یاره موږ داسې یو او موږ داسې یو خو څه سوچ خبره ګورئ زموږ زه به خپل صفت کوم چې بل لیډر راشي هغه به خپل صفت کوي بل لیډر به خپل صفت کوي هر سړی به خپل یو پروګرام تاسو ته ښیي خو د سوچ او د فکر خبره ستاسو ده او خاص کر د دې ینګو خلکو ده ګورئ د دې ینګو خلکو ده د مشرانو ته مې دا درخواست دی چې خپل کشرانو باندې تاسو لږ چک وساتئ لږ بیلنس وساتئ ځکه چې کله د معاشرې دپاره نه لویږي نو هغه هم یو وبا رغېږي که هغه د سیاست دپاره رغېږي نو هغه هم یو وبا رغېږي نو پره زموږ د مشرانو د سوچ خبرې دي ځکه زه پرون هم یو ځای کې ناست وم او دوه جنازې خو موږ د ینګ هلکانو د موټر سایکل وکړو دا زموږ دپاره د ډېرې د سوچ خبرې دي او دا د مشرانو د سوچ خبرې دي ما په هغې د هغې سړي نوسی وړه او ډېر خفه و خو ما هغه غټ مجلس و ما په هغې کې هم دا وویل چې په دې باندې موږ له جرګې پکار دي په دې مالکې پکار دي چېرې زموږ دا کوم د ورځې 2-3 جنازې موږ اوچتو خو موږ دومره بې حسه کړي یو د حالاتو د واقعاتو چې د هغې تفصیلي بحث تاسو ته هغې وښو چېرې زموږ هغه وړوکی هم نن ذهني مریض دی خو زموږ هغه مشر دی هم هغه ذهني مریض دی ځکه چې په دې ملک کې کم افت دی او په دې کم ملک باندې کم یو وبا راځي او هغه یو وبا د بل نه زیاته خطرناک دی که هغه د سیلاب په صورت کې راځي که هغه د نوروز په صورت کې راځي که هغه د کرونا په صورت کې راځي او یقینا چې موږ ګوره یو غریبانان خلک یو او زموږ پاکستان ټول غریب دی موږ ګوره چرته ناست یو موږ بار دنیا ته خوله وازه کړې ده چې یاره موږ له دا راکړه او موږ له دا راکړه او موږ له دا راکړه او د سیاسي ګوندونو نه مې په دې ګیله ده چې هر سیاسي ګوند د خپل کم کشران چې ما اشاره ورکړه چې په هغې تربیت وکړي او د هغې اصلاح وکړي چې دا قوم روغ شي که نه دلته چا ووایي او قوم نو ما له خندا راغله چې موږ خو قوم نه یو ګوره موږ خو بیړ لغېږو موږ یو بیړ روان یو ګورئ او چې بیړ روان یو دا زموږ دپاره د راروانو وختونو دپاره ډېرې خطرناکې خبرې دي انشاءالله تعالی په دې موضوع باندې به وخت په وخت باندې د یو بل سره کښېنو چې د یو بل اصلاح وکړو یو بل ته پیغام ورکړو مختصر کومه تاسو پروګرام دومره موږ ته یا 2-4 تقریرونه دی د مشرانو دی یا موږ دې پکې نه یو خو چې هغه علمي خبرې وکړي او هغه خلک پوه کړي چې هغه خلکو ته راشي او دا خلکو ته په ذهن کې یو خبره ور واچوي زه ستاسو ډېره شکریه ډېره مننه زه تاسو له بیا مبارکي درکوم او ستاسو چې دا جذبه یې دا واویلی او د چملې نه دا شی یې وښودو زما د ټولو مسلم لیګانو وروڼو ته دا خواست دی په هر کلي کې مسلم لیګی موجود دی راپاسئ جامبر وایي ته راپاسه دا نور مشران دې راپاسئ چې په هغې باندې جرګې وکړو چې موږ هغه خلک ټیټ کړو که نه نو په منیر کې به بله پارټي نه وي دا زما یقین دی او دا مې د خپلو مشرانو ته درخواست دی